اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم اوس موږ د اوسکۍ په ځنګل کې ولاړ نن هغه کار شوی دی. دا وګوره دا یو نختر دی، یو وړوکی سایز نختر دی، کم از کم د 3-4 کالو دی. دا هغه لکم دی، هغه هم دی، برم دی. خو دې ته وګوره که نه، دې ظالم انسان ته وګوره چې دا نن دی که پرون د دا والی دی، یا یې نن والی دی یا پرون والی دی، ځکه چې تازه تازه څانګې پرتې دي. تاسو دې ظالم ته وګورئ، د دې سوچ ته تاسو وګورئ چې یو بوټی چې دی دا 36 کسان ته اکسیجن ورکوي. الله تعالی وایي چې تاسو زما په مخلوق باندې رحم وکئ، زما چې دې انسانانو دپاره کم د اکسیجن دپاره څه پیدا کړي، تاسو په هغې دپاره رحم وکئ. نو آیا دې ذلیله ته تاسو اوس وګورئ چې دا بوټی والی دی، زما دا اوسکۍ قوم ته دا خواست دی چې تاسو راپاسئ او په دې باندې یو غټ ایکشن واخلو چې دا کم ظالم چې دی دا ونیسو. دا اوس وګوره، دا وری والی ده او دې خورا چې تاسو ته ښیم که تاسو دا وینئ که نه، دا وګورئ دا د بوټی والی دی، د یو چند دغه دپاره لکه څه پیسو میسو دپاره چې د ډکو مکو دپاره یې ولی دی. الله تعالی دې دا تباه برباد کړي. ټول وایي چې امین. دا څومره ظلم کړی دی، ظلم یو حد شوی دی. نو څنګه چې تاسو ته پته ده په دې ځنګل کې موږ ټیم په ټیم ګرځو او انشاءالله چې دی دا ماحول چې دی دا به ګورو او دا به چک کوو چې دا څومره خلک چې دی دلته کې ظلم کوي او د هغې ظلم خلاف ته موږ ورډېږو. دغه مال مواد دی. دا اوس وګورئ، دا یو شین بوټی والی دی. آیا دا ظلم نه دی؟ توګلی دی. آیا دا څه دي؟ دا دې ګجرو چې دی دا والی دی. موږ له دې له دا پکار دی چې دې له موږ داسې کسان دې پهله ونیسو چې هغه پکې دلته کې شپه هم کوي. دا یې د شپې والی دی یا یې د ورځې والی دی، ځکه دا خو ځنګل دی، دې پته نه لګي. او فارسټ والا چې موږ خبره وکړو نو فارسټ والا وایي چې بهي موږ یې ونیسو، خو هغه عدالت ته لاړ شي، عدالت یې زر راپرېږدي. نو آیا دې له تاسو څه وایئ؟ دا زموږ د عدالت ناکامي ده، دا زموږ د سیسټم ناکامي ده چې آخر دا ظالم چې دی موږ نه شو نیوی. آیا دا ظالم څوک دی؟ او د دې ګجرو نه دی، د دې زبردست د دې مخنیوی پکار دی. موږ ټول چې دی دې ته یو شو.